حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کردہ غلام ہو وی اخطع الجیش بارض الروم د روم پزمکه باندې دوی خپل قافله خپل لخر چې کوم دی هغه خطا کا هغه تنه ورک شو د خپل قافلې نه جدا شو او اسرا یاد قید کړی شو او بیا دا قید نه چې کوم دی اخلاص شو په خپل ملګرو بس روان دي په ځنګل کې فانطلق هاربا يلتمس الجيش بزه په هیبت په یاره سره روان دي او يلتمس الجيش دا خپل قافله بل لخر اغا تلاش کئی باغی بسر روان دیم فاذا هو بالاسد نو ناگهانا دتا یزمره مخیطا ورغی فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغزمری تا آواز کی یا ابا الحارث اے ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زګره د رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام یما چاته وي زمری ته وي او هغه ته خپل کنیت ورته یا ابو الحارث ابو الحارث ويسوي انا مولا رسول الله صلی الله علیه وسلم زګره غلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم یما من امری کایتا وکایتا یہ دقی ہاں فلانے معاملہ راقلی افسانی کار کیوں ماں فاقبل الاسد له بصبصة حتى قام الى جنبه دا غزمرے اگوی سو اکل فاقبل الاسد له دا غزمرے دا تمخ تراغی بصبصة او دا اخبر لکی چکم دی اغی اڑا قولا یعنی چکم زناور چکل اخبر مالک تا غدا د مینې او د تابعدارۍ هغه لکۍ دغه کوي که نه نو دغه حدیث مریم چې کوم دی صحابي حضرت سفینہ رضی الله عنها بس بسوتن هغه ته لګیا د خپل لګي چې کنه د ښکته کوي چې زه ګر تابعدار یم یعنی داسې ویل غواړي که نه په زبان حال سره چې ته خو د حضور پاک علیه الصلاة والسلام غلام یې خو زه ګوره ستا غلام شوم یعنی خپل زبان حال سره داسې ذکر کوي چې ته انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام یم آزاد کردہ غلام یم خوزو گویا استا غلام یما نسو چل اوشو حتی قام الى جنبی تردی چیتے داغ خوال راغی عرق کے ور سر ادرید روان دی کلما سمع صوتا احوا الیہ نو چکل بدا سے خطرناک آواز رات زنگل دے کنا کلما سمع صوتا كلما سمع صوتا اهوى اليه شکل بدا سی آواز راغی اهوى اليه نو دا غزمره باغی آواز پس روان شو ثم اقبل او بیا براغی یعنی چه اغا خطرناک آواز زناورو زنگلی زناورو اغا آواز با ختم شو او دا اوس چې ګورو صحابه کرام دي او دا روم پس مکه باندې دي نو هغه زناور چې کوم دی وي سبا وشو بیا به چې کوم دی هغه براغه ثم اقبل يمشي الى جنبه بیا برا وړاندې شو يمشي الى جنبه او هغه په خوا کې روانو دچا د سفینہ رضی الله عنها هغه په خوا کې روانو حتى بلغ الجيش ثم رجع الاسد حتى بلغ الجيش تردی چې هغه لخر هغه قافله را ورسېدل هغې سره دی ورسره میلاو شو دا صحابي ورسره میلاو شو چې کله ورسره میلاو شو ثم رجع الاسد بیا چې کوم دی هغه زمری واپس شو ومن تکن برسول الله نصرته ته چا سره چې امداد د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي څوک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امداد کې وي یا د هغه په نگاه ناز کې وي نو ان تلقه الاسد فی آجامها کاغه د بیا په زنګل کې زناور ملاویږي زنګل کې کم زمریان ورته ملاویږي تجمین هغه بهم تابعدار وي وڅوک چې د حضور پاک علیه الصلاۃ والسلام په توجه کې وي د چا سره چې د پیغمبر اسلام امداد شامل حال وي